الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زموږ استاد خبره دې پورې رسیدلې و چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام په مدینه النبی یا مدینه الرسول کې کله خلافت برابر کې ادارې تشکیل کړه او د قشن د حزب د غزاب نه فارغ شو او د غزوه د بین المستلق نه د عین ورس نور خطونه د خلکو له شروع کړه. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام او کړتیا و وجدا وکچرته د رسول الله حکومت او خلافت نه یو د خلکو له خطونه لګلی وي، نو کې دې شي د ټولو برت کړي وي، د حیثیت به برباد شوی وي. اول زور برابر کې مجاهدین ملګری برابر کړ، دغه نه ورسې به دشمن له د خط په ذریعہ باندې دعوت ورکړي کوي منلو په بها کې نه به جګړه او جنگ دي. او تقریبا اته خطونه رسول الله لګری دي، نجاشی بادشاہ لګری دي، جریج ابن متا، مقوقس بادشاہ، کسرا بادشاہ، جنوم پرویز دي، قیصر، څلور خطونه دا بیان شوی و. نجاشی بادشاہ له کله عمر ابن امیہ الزمری دا خط رسول الله راوړو نو کلی کې او به اومنو پیغمبر علیه الصلاه والسلام به خطر ولګو چې یا رسول الله ما صدق کاکاتو زی په لازمه ایمان راوړو. کله چې وفات شو نبی کریم علیه السلام په غیبانه جنازه کړه و. دیم حاتب ابن ابي بلتعالی ورکه یو خط چې سوره ممتحنه دا غبره کې نازل ډېر عزتمن صحابي دی بدري چې ورشه مقوقس بادشاہ چې جوړه جبر متان میږي غلس ما دا خط ورکه رسول الله ورته خط ورکه ورغه. کله چې غل خط ورکو نو حاتب ابن ابي بلتعالی ورته خپل مې دعوت ورکي چې سنه مخې به دغه کورسه باندې ګوره فرعون ناسو تقریبا 300 کاله دا ژوند او شرط به کې مریض شوی نو اخر دا دعوه وکړه چې ضربه زمونږ الله تاسو برباد کړي د 20 لک فوج د 13 لک فوج سره چې د خلکو له نمونه عبرت تر قیامت پورې دا بیانېږي. هغه ویل چې موږ د خپل دین د هغه چا لپاره پریدو چې هغه خبره په دلیل بنه یو د دین غوري به درست سره رسول الله له خطر ولې وجړې عزتمن سړی او چت انساني کې اخلاق والے دروژن نه خو زما یو څه تحقیق قبول کا یو جوړ جامې ورته ولګلې یو اسره لګلو او دو زنانه چې ماریا او بل نسرین. ماریا رضی الله عنها رسول الله په خپل نکاح کړ چې ایمان راوړو، نسرین حسن ابن ثابت لور کړه او دغه خپل ولې به پالله. دریم خد عبد الله ابن حذافه فلاس ما درولې چې عمر رضی الله عنه د هرقل لم لګلو ورسره هغه واقع به مستقل راځي. کسرا بادشاہ چې کله ولې فرویز امیدو نو دا دعوت چې کله ورکه اول خدای غسر مخ کېدل ګران و، خو بهم رسول الله ورته دا ویلی و چې تبه د یو بل والی په ذریعہ باندې دل راځي ځکه د بدمعش شاید استخدونه او ګوري نه. اما خو چې خط ورته راغی ترجمان را وسو خدای خپل دغه کړه ایسته خط سری شریکی نعوذ بالله من ذلک. وی ویل دا محمد یو غلام دی، د اسما د رعیت نه د څنګه دعوت راکیو د محمد نوم زما درمنه ولی مخې لګلېږي. رسول الله ورته بدوی وکړه. وګدا قصه تیر شو د بازان ولی په واسطه شروع د بچو هغه خپل د قتل کی څورم خته هرقل بادشاہ لګل او د دحیه الکلبی په واسطه باندې جبدي وخیره فارسیان ولمن خپل مابین جګړې شوی او د نظرم کړي و چې زما بیت المقدس فیدا او صلیب په مقصد کې एकदम شکم څنګه د فارسیان وړي نه د بصره والی په واسطه باندې ورته د سړی مخامخ شو او ابو سفیان دی راځه مکړه یوسف ته پوښتنه د رسول الله بارکه وکړه چې راګره محمد خوند لوی نسب د اجر کمزوري او به ورته ویل چې لکه د پلارانو کې څو د شرط بادشاہان وو کنه و وېدنه مخکې د دعوت چا کړی د نبوت او کنه راکړي ملګری کمیږي کې زیاتی کی او پنځمه ورته چې د ملګری ضعفا دي کده مالدارانه شپږم ورته ویل چې د کوم یو ملګری خود ارتداد نه انتخاب کړي او موږ ورته ویل چې سره جګړه کې واقع کېږي صورتحال څنګه اته مې ورته ویل چې خیانت کړي کنه دې کړي او نه هم ورته ویل چې دعوت یې سره. ابو سفیان تفسیری ورته بیان کړی و چې دا ډېر اوچت نسب والا انسان دی، حقیقت د رسول الله ډېر اوچت انسان نسب موچتو لارانو کې بادشاہان هم نشه هغه خپل حکمتونه ذکر کړی و او د څه داوا مخکې چا کړی نو
ملګری چې ضعفا دي او هغه زیتیږي او څوک ته مرتد شوی نه دی په جګړه کې کله موږ بلو کله هغه توکې نه کړي او دی ورته ویل چې دعوت اسلام نه دی هغه به تفصیلی خبره ذکر کړه د علم نجوم نه دا معنا معلومه کړي و او د بل ملګری هم دا طلب کړو او دا مسله موږ کړه چې د زماد رسول الله سره ملاقات شو د کې به امین زموږ دغه ډېر اکرام وکم او زما ګمان دا و چې دا راغلی خو لیکن په عربو کې بني نن به دا خبره ذکر کیږي چې پنځم خط محمد صلی الله علیه وسلم ولېګلو د علاء الحضرمي په واسطه باندې د بحرین بادشاہ له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى عظيم بحرين اغجلا کله چې دا ورغه د ورځې به مسل کو د شپې په ځکه پاتې کېدو په اسمانه دغه خور ورغه چې کله ورغه نو ویل چې دا محمد رسول الله خط هغه چې څنګه خلاص کې وای کله د ټکه ایمان راوړ ډیرو خیر انسانو بعض انسانانو کې څنګه الله د استعداد کړي چې خبره ډیره زر اومني بعض زدو کې زد خورته معلومي چې لکه تقع عمل په قران او حديث باندې ثابت دي خو زین منم کوي عمر مسما د درس ملګری به دا وایي چې لکه پرونه پورې رد کوونه څنګه مالي هم د زیدی لارش او دغه زید اخر دی مجبور کې چې ایمان نه کنګل شو د الله مخې به ایمان به ودرېږي عامله الناصبه دنیا کې ځان مسلې کې او ته به اچ به کې نه او د صفات به انسان کې کله پیدا کېږي چې دغه سخا موجوده تقوا به کې موجوده دی الله د الله رسول د خبرو په وعده باندې یقیني دعاګانې غواړي حرام نه ځان ساتي وړو امیدونه ساتي به دې کارونه کې ځان نه بندي د حق وینا د وخت قدر ورسره اقا سبب استعمالي چې په باندې عمل قبليږي مجاهده علم شرعي بیرته رسول الله خطر ولېګو لید الله نبی زما د خلکو کې بعضي د خلکو چې دین د اسلام له لبیک ویل او بعضي خلک هغه ایسه په ضد باندې ودرې د مجوس او يهود دي هغه سره څوک نبی کریم علیه السلام ورته ویل کړي بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى منزل من سوا او دا ورته ویل چې کوم سره چې خیر خوې کې الله تعالی اجر درکړي کوم چې مسلمانان دي دغه ګناهونه معاف دي چې دا کوم ګناګاران دي ما معاف کړي ته معاف کا او به ورته ویل چې شفاعت ما قبول کړي کبه خپل مسله باندې باقی پاتې شو الله بر حکومت باقی پاتې کې د يهودو جزيه والا مقصد پر جزيه کې دا خبره وا چې دوی اسلام له منقاج جزيه به تخصل دي وجنه احادیث کې چې وګوري د بحرین نه ډېر جزيه راتلي علی الحضرمي یو ورځ وی جزیره ولر تقریبا 1 لک درهم او پای وخت نبی کریم علیه الصلاه والسلام د سر منځ کو ټول ملګرو دا خبره ورېدلې او شاوخ اطراف جماعتونه والا شعراء الحضرمي دا جزیره وړي دا تقریبا 1 لک درهم دی رسول الله ټول تقسیمې نو سلام چې کله وګرځاو رسول الله مسیح ډیر ملګری راغلی و ورته ویل اسما خیر لکه چې دې خبر نه خبر شي 1 لک درهم دي آشنا راوړي دي ټول صحابه ورته ویل او یا رسول الله ځکه صحابه کې دروغ نه و وې موږ د دې خبر نه خبر شي چې دې ملګری دا پیسې راوړي رسول الله موږ باندې تقسیمې او بهترین مال دی دا د غیر مسلم نه خسلې شوی په دې ټول ملګرو باندې ور تقسیم کې رسول الله ځان له هیڅ شم پرې نه خو دوی ویلې وې زګور په تاسو باندې د فقر په باره کې ریګم نه بلکې د دې باره کې ریګم چې دنیا سره ومنه محبت وکي الله باندې برشي برباد کړي څنګه چې دا وړاندې خلک برباد کړه ای دنیا برابرۍ کله قران او سنت کې سړی وګوري زمونږ الله قران کې فرمایي وکړه چې دا یره نه وي چې دا مسلمانان د کمزوري به ایسه غیر مسلم شي دي کافرانو د زینی او د قشان د دروازې او اشداري او چتونه او فرشونه او داستانه دا ټول مر سره جوړې کړي وي رسول الله فرمایي چې سړی په کې شته کې نشه د خپل کوته وګوري دمدک بیره وګوري چې دې پورې بچومره او به دې دنیا نسبت په نسبت سره آخرت د قشان دي ملګرو سره روانو د چلی یو بچا مردار پروت ویل کدا بچو تاسو کې بدومره پیسو والی صحابه ویل مفت منالو ځکه دا په خپل اهل باندې سپک دي رسول الله یو قسم په الله لکه څنګه چې دا په خپل اهل باندې سپک دي د قشن د دنیا څنګه الله باندې سپک را عبد الله ابن مسعود فرمایي دنیا څنګه الله دوسو دشمن دي دوړ لور کوي لیکن د دین چې د ایواز دوس لور کوي دشمن لنا دا مردار غونډه ده حدیث کې راځي د مسجد وسر په اندازه باندې حیثیت نه لري چې شرط وي کافر انسان له غلط هم نه ور کړي د مصر یو عالم دغه به فرمایي شاعر وی پرس کا چې د دنیا د ماشه د وزر په اندازه باندې دا واغه په ټوله دنیا باندې تقسیم کسو به څومره یې څوري چې د غیر پر د آخرت برباد کی دا ډېر قمقل جاهل انسان دی چې هغه د دنیا په ټوله باندې تقسیم کی وې دا وزر او دا به شرط دی معمولی شي لبیک کو یو غلوی آخرت هغه مزیدار آخرت چې د غیر پر رب العالمین موږ پیدا کړیو زمونږ د الله جواره غونډې تو پکې د محمد رسول الله غونډې تو پکې د ابوبکر او عمر او عثمان او علي غونډې تو پکې وی څنګه انسان نه کې پاتې حدیث کې راځي عبد الله بن عمر لوي
د کجورو باندې چې د زړې ما څنګه ویل کسان چې دغه ما څنګه دا معمولی غوندې نور په دې برکه کجورو پاتې وي د دنیا د ژوند د شې د تیر شوی د لکه د معمولی نور ختمه ده نور نوح علی السلام نشه ته پوښتنه کوي د دنیا مثال څنګه دی ویل ګډېرو مزیدار باغ دی او دوه دروازې لري په یو باندې را داخل شوم په دې بل باندې وته مې سپې پوي نشو د خوب لیدلې د مرګ د شي لکه د خوب راوچتهون کې سړی په دې خوب کې بادشاہ وي وزیر وي روچت منصب لړ شیدلې او بل سړی چې د کوی نه خو ځي چې لکه اوچت شنه وخت لري د مانځه وخت دی چې اوچت شي شم به دی مرګ به دغه شمه اوچتای یډر مزیدار فرق دی او هغه انسان اخري د مدینه مرینه چې لاندې تیر شي به حق شي ته جوړیږي چې هغه ټول معلوم دي سلف وکلا خپل کشان د مسبلو لړا واسو به ورته ویل چې هذه حقیقت الدنيا دغه دنیا حقیقت ورته ګوري عیسی علیه السلام فرمایي د دې مثال د څه لکه خلقن تر ګلو څه خلک تیر شي وي او څه په دې منځ کې سره روان دي دا ډېر قمقلو جاهل سړي چې انجنیر راولي په دې منځ باندې نقشې جوړې چې لکه دلته آبادې نه کو کله فرمایي وې مثلا د دنیا د مثال د څه د لکه زره په واه چې څومره انسان سکی هغه مرده ته کیږي څومره چې وړاندې کیو کار خرابېږي رسول الله فرمایي حدیث مشکات کې راځي لکه بصری د شتل او رکشا چې کله حیوان لږ او خوري نو ژوند بیم تیر شي او معده بیم برابرې خو کچرته زیات کینو ایست جوګیر بشي مړ بشي انسان چې کله د دنیا له نږدې کې د ځړ غره وژني یا مزیدار کاسه د پاغي کې اصل شهد دی یو مشرش هغه ته معمولی خوراک وکي به اوچت شي نو د ژوند هم برابر او خېټه مړه شو خو کچرته به د کپی وردن نه کې او به د وزر وردن نه کې څم خېله د خمش به ته وتی شي هیڅ چرته مستي ونوس اې دې مثال کړه د شری رسول الله فرمایي چې شړې بلاره باندې روانه او دونه لاندې سر دمو کې د بخمق انسان یې اجازه انجنیران راولي بلډینګونه جوړ کړي او دا کوي هغه خوبونه دي یو زنانه د چمخه پټکړې دا ډیره بد شکل ده یو سړی له چې ما به سره روان څه بس تا خواهش پوره کوم شکل یو ځای له بوزي او د خپل پرده لري کې نو ایسه بد شکل مخي بیرونقه او څومره ملګری چې باغې کې دي هغه ټول لدا خبرو کې چې دا وښنه یو اثر کې لري راغلي دي د دنیا مثال سره کې پیغله زنانه چې بای باندې خشم زیارات دي کیسه یو بادشاہ په یو چوک کې ودرولې او ډېر مزیدار ترکاریو په برابر کړی دا کورونه او چمنو بنگلې دي او دې زنانه دا وایي ما دعوت دي خلکو لکړې دي قسمت پوښتنه درنه کوم ته خدمت مو کوم ما دلار ورته صحیح کا خو کستا په زیبو جنت باندې اخته شو زی پری خودم ګوره ورم څنګه کې ما کې دیاده واسه کم سړی چاغه د دنیا لرغه دې دنیا نه دا ته پوښوي چې الله بچړته نو ایسب الله له عمر شي کې دنیا په مرته الله ورکی خو کدا شرط دنیا په زیبو جنت باندې اخته شو الله کو دې دیاده وته دنیا بس موږ الله ورم نکی شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي په اخرت مقصد وګرځو دنیا په خپل الله راکې موږ الله به درکې خو کدا دې مقصد وګرځو کې دې شي درې نیم کې اخرت دې برباد دي تاس نس دې ګډ وډ دي نور ډیر مزیدار مثالونه علماء ذکر کړی دي نو رسول الله ورته ویل چې په دې باندې تاسو باندې نه یریږم چې فقر بدر باندې راشي مړه بشي بلکې دنیا سره به مینه شروع کې اسمنګ الله باندې برباد کړي لګ تیر خلک عباس سے به خپل صدر عیسی اور کې د بدر په واقع کې دا مسله ذکر شوی و او د دې سپینو زره د سر زره نټک کې رسول الله لوي اوچته کاغه وینا ملګر لوي اوچته کې وینا اوچته وردانه کوي زوري والو زمانه ته کم کې خو به قوي انسانو چې زوري والو روان شو رسول الله د سید خپل سترګې به باندې کړي وي تر دې پورې چې عباس سے پنا شو وای د په حرص باندې تعجب وکي کنه په دې مال کې حرص پکار دي ځکه دا حلال مال د کافر نه خسره شوی دی بهتري مال اندق مال دی نتیجه ته اداره اعلی چې انسان باور د دین کار کوي څنګه الله به ایسه به د دنیا ورکړي دا خبره غلطه راشي دا اول نشړې دا وجه لکه زماره بنگلي وي او زماره دومره ملګری ګاډي دی او تجارتونه دی او شرکتونه دی او ناس ته ولاړ دي او مجلسونه دي دویم خطا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د سلیت ابن عمرو العامری وواسطه باندې حوزه ابن علي لړولېګو ورته ویل چې دا خط اغلبه سا لیکلی و بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله دا خد محمد رسول الله خان راغله دي حوزه ابن علي لا تسلیم شاء الله برم سالم جوړ کړی دي وهغه چې کله دا خط وکړو نو دی اساجلی ول سلیت ابن عمرو العامری لا چې زه خوري یو قوي پهلوان سړی مو د عرب زما په ولاړ دي یو دمکی مو د رسول الله لور کړه زب بالکل تاسو په واسطه باندې ایمان راوړم او تاسو تسلیمي به ومنم زم درته تسلیم کوم خو په دې شرط باندې چې محمد رسول الله مله د خلافت کې شرط بر خراکي اې دا ګمانو چې دا شرط بادشاہ به یو وزیر پاتې شم کدا مرشي به مله د منصب پاتې سلیت ابن عمرو العامری چې رسول الله صلی الله علیه ورته ویل یا رسول الله حوزه ابن علي د سی ویلي نبی کریم علیه السلام والله قسم بالله زبد زمکه او قتم دل ورنکم کچیرته بل فرض او تقدیر ایمان راوړي رسول الله په مخبل منصب باندې پرې خود ځکه رسول الله د شان مشي نه خصه
زمونږ د نبی د خلکو مشر سره سات او دا مشر به خپل مشر باندې خپکیږي په دې باندې رب پلک ویلي کې اسلام مقابله له ودرېږي وی ویلې چې د دې په علاقه کې به خطرناک خراب سړی پیدا شي چې هغه د نبوت داوی وکي او دا به وکي او دا او بیا هغه وجلې شي ملګرو ورته وسوک به وجنه تاسو به وجنه تاسو ملګری دا مسله چې کله وکړه جبريل عليه السلام ورته ډیر وخت ورو سره ورته چې حوزه مردار شمرش او به په دې کې مسلمه الکذاب پیدا شو هغه د نبوت داوی وکړي دغه شند دي سلیث ابن عمرو العامري ملګری بشوراله عاصم شیب دی او وحشی رضی الله عنه ځکه وحشی شیب شو حمزه شهید کړو وی ویل چې په اسلام کې ډیر یو عظیم انسان وجلې دی اوس په کوپر کې یو لوی سړی وجنه وې دغه مسلمه الکذاب دیوال باندې ولاړو ملګرو له تقریر کوو دا بری پښکو سوال کې ډیر تکړه وحشی رضی الله تعالی عنه ویلان د خان ورته ودرته چې بدینس کې ورلند کې ورته ویسه مردار ختمه کې دا ګوره د دنیا حریص شو ځکه دا شرطونه لګول پر رسول الله باندې جزا بستا خبره منم خو په دې شرط چې منصب او نبوت برای پیغمبر علی السلام ویلي وې موږ چې در بادشاہي مسله نه د خلکو له منصبونو دا شي نه ورکو بلکې یا په اسلام کې را داخلي کو یا په جګړه تیاری دریم خط د شجاع ابن وحب واسطه باندې رضی الله تعالی عنه غسانی بادشاہ ولېګو بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله د محمد صلی الله علیه وسلم شاګه الله بنده او رسول له غسانی بادشاہ له خط لګره شوی دی او کله ورته ویل تسلیم شه الله بس حکومت برقرار کړی دی او کچرته تسلیم نشوي زما سره د فوجانو مجاهدین چې صف ولا بدل شو ګور اعلان دی بریک یو دم دا چې دې سره ورشد نو ویل چې من ينزعني وکم سړی به چې هغه بسمانه د حکومت والی لا شیخ لا سره محمد صلی الله علیه وسلم تکبر وکړي یو وکړه ودا اسمان حکومت او بشریه خصله او دا خبره وکړه چې محمد صلی الله علیه وسلم په ما باندې عملیات کې زه په هغه باندې عملیات کوم خپل فوجم تیار کړي او د قشن اوسونه وغیرہ برابر کړه ترڅو پر په مدینه منوره باندې حمله وشي لیکن رب العالمین رسول الله رضی الله عنه چې اوس په مجاهدین اخو ورزي نور د دشمن په مجاهدینو باندې نشرات لې ځکه پیغمبر علیه السلام الګور چې الان ننجد نقصهم من في ورزو او هغه په موږ باندې راځي دا بالکل امن او امان دا خبره و چې په مدینه باندې به هیڅ نه راځي عمر بن خطاب فرمایي زه ورځ چرته وته وې سړي ما دروازه ټک ټک ډیره سخته وېز ما سره دایره پیدا شو چې غسانی بادشاہ راغی د فوج را وسه وزر په منډه منډه وته ما دی ملګری لمر چې لکه څه چل شوی دی خبر ته نه ما وې شنا وې رسول الله خپل به نه طلاق کړی دی دی خبر باندې سم کوی شو نو عمر صلی الله علیه وسلم ورخته راغی چې کله ته پوښتنه کې رسول الله هغه طلاق کړی نه وي خو اسی دې په دماغ کې دا خبره شاوړه شوې و تحقیق کړی نه و رب العالمین به مجاهدین ورته قوی کړی د حکومت می سبب ما شو الله رب العزت به د قشن شام فتح کې یمن فتح کې دغه ورسره تبوک مسلې څلورم خطي ولې غلو د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ په واستبانه چې د محمد رسول الله ډیر شي ملګریو مغیره بن شعبہ رضی الله عنه امیر معاویه او عمرو بن العاص د درې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر اوچت قهرمانه ملګری و معاویه شپ دومره وکړ انسانو چې حکومت رنگول کی او دغه په جوړول کې ډیر پوره سیاست لرو وکړته لرله او مغیره رضی الله عنه د شو کبه وکړ ډیر دروازې او په هر دروازه کې ته پولیسه مقرر کړی وي او دیمه مغیره به ویل چې زه په ګټ باندې وزم په دروازه وي وته چا بلې دلونه د نبی کریم علیه السلام مزیدار ملګری د بحرین بادشاہ ولېګلو عمان لا او داغت وزمن و جعفر او عبدي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى جعفر وعبدي ودا خد محمد صلی الله علیه وسلم د شهادت الله بنده رسول الله جعفر وعبد الله چې دوړونه دي تسلیم شي الله بس تاسو حکومت برقرار نشي پریری عمرو بن العاص فرمایي چې کلمه دا خطر واقع سور عالم ته پوښ مې دا وکړي چې په دې دوه مورونو کې کوم یو د نرم اخلاق والا دي د چا اخلاق په ګډه برابر دي او نرم به ملګرو مالې ویل چې دا کې عبد دي وې دا عبد خو له لما ورته ویل چې دا خط محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی وې خو ته پوښتنه اسمانه وکړه یو دا مال ویلې چې کوم شي له اله يدعو رسول الله مقصد څه دی چې خلکو له خاتون لګره لګي وې ما ورته ویل چې يدعو الناس الى طاعه الله خلق د رب العالمین بندګي لړا لګي دعوت هي دویمه مالو چې تاسو نه ما عمر وې د پلاړو څنګه ما عاص ویغه په کوم حالت کې مړ دی ما په کفر کې وې زم دغه په عقیده باندې مړ کېږم ما زم کافر مړ کېږم چې ستاسو پلار په دې عقیده باندې لاړ دی وې ما ورته ویلې چې زه ارمان کوم کاش هغه ایمان راوړې وي ته په دې عقیده باندې ګور مړ کېږم اسلام راوړا او کړه دنو ډېر خطرناک فوج دی محمد صلی الله علیه مجاهدین در بسرزي عليه السلام ویل کچا په ایمان راوړې کني دراوړې ما چې او راوړې چې راوړې ما ورته ویلې نجاشي ویني چې شي راوړې دی او ویني چې شي کله ایمان پیراوړو د خلکو سره څه معاملې وکړي قومي ما وی چې مونږ کړه ټول په ایمان راوړو به ما لوي چې دروغ مو یا دروغ جنا پر رسول الله دی وسړي ایمان راوړي د قوم دی بغاوت نه کوي
ما وي دروغ نه وي موضوع اسلام دا دروغ رد کوي ځکه حدیث کې رسول الله فرمایي در منافقانو علامه ده بل حدیث کې دا راځي چې مؤمن انسان به بخل وکي میدان د جنگ به پریته غوښته دروغ غوروي نه زمونږ اسلام د دروغ نه منع کوي ویل کده هرقل بچا په پوهه ما وي او پوهه دی ویل هغه د مخالفت کې څه عکس العمل کارنه کې ما ویل نه د هرقل بچا د تروزه یو هغه ورته ویل چې دینه جاشي به تعالی مخکې جزیه درکول لکه راوښه دا واړه حکومتونه د يهود نصارا ولا دوی د خپل جزیه ټیکسونه ورکړي وې ډیر وخت نجاشي بادشاہ ورنکړنو ما ورته ویل چې ګور تعالی خدای ته جزیه درنکړه حمله پیوکا دلته چې ایمان راوړي وې دي هرقل مال ویل چې ما پیسې چې ایمان راوړو کار کړي کزما چې قدرت امام ایمان راوړو به ویل چې دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ورته وی چې دعوت رسول الله دغه خلق د الله طاعت لره بلی او منزل لره بلی او به د قشن زکات لره بلی او د دې شل رحمی لره بلی پاک دامنی لره بلی وې دمه ویل چې لکه ډیر مزیدار خبره دراوړي دي خرمان چې ما د اوروري ومني زکات ما د اورور چې ډېر خطرناک شړې ده منل تیار نه دي وې به ما ورته ویلي چې تاسو اسلامي حکومت ومني او مسلمانان شه الله به تاسو حکومت هم نشي برقرار پرې دي په دې شرط باندې د خلکو نه زکات اغله بده به تقسیموي وي زکات ته به کیسه ویلش ما دې مالدارانو نه د نصاب له شمال ورشي او کال په تیر شي قرضونه په نه ضرورت نه اضافي دا به پتور مثال بزرګ 25 روپۍ دي ونی می تولید 10000 او 25 می تولید 15 دغه اندازه چې 15 ګرام شاوخوا جوړیږي وسمه رقم دې تیار نشي چې موږ زکات راکې به ملګرو باندې تقسیم کوو وې دوړم د سلاس پلاس زما لاس وې شنیول او تړلې چې اق جعفر له مخامخ کو بیا لکه دا څوک دی ودان محمد صلی الله علیه وسلم اساس دی ودا الله اخلاص کوي ورشنه په ما باندې اخلاص کوي وې زما اراده کې نسو کې نسو له فرنو نه کوم وې دراولم وې څل راغلي مې دا خطر کړی تاسو اسلام راوړل دا ودا وېزا سبارا شبه بګورو وېزم لاړم چې کله سبارا دروازه مې ټک ټک وې دروازه ولا زبر خودم نه نه بیرته دي عبد بشور علم شلک دارو خو دې مانو پری دي ویغه مال وخت واخ سوال تور علم ما ورته چې هغه سړیم چې پرون رسول الله رضوان راغلو او تر مې د اسلام دعوت درکړې دي وې دوړ ورونه په وجه کې څه جدا شو اخر کې ایسه دوړ ایمان راوړو الحمدلله چې کله دا حکومت وې دوی ایمان راوړو نو حکومت هم به ایمان راوړو دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دعوت د رسول الله دعوت په قران باندې و دې دې بدا مقصد نه چې تشاله دعوت ورکړي چې د علم نظریه پر دا ټول خبره ورته وکړي مصعب ابن عمر اسعد ابن زراره خالد ابن ولید ابو بکر عمر ابن الخطاب او دغه شان د صحابه دوی له قران زده کې به ورته ویل چې وزیر لاړ شي د قران درس تدریس کې دغه به نه دعوت او دا ډېر غټ اثر لري جنت سړي له بدی باندې ملاوي کې دا جنت بده شي چې سړي د لا اله الا الله وي به د قران او سنت مطابق عمل نکړي مخکې درس کې ویل شي و چې دې د لپاره اسباب دي یو سبب کې دا پورا ایمان مسړې راوړي او په مانځ کې خشوع کوي د فرش حفاظت وکړي د پیدې مجلس سره سړې مخاړي د امانت لحاظ وکړي د وادي پابندي وکړي د مانځ حفاظت وکړي خلکو له بخیر ور کوي شکل بده شي جوړي چې تر تعالی سړې وګړي صلی الله علیه وګد عمر د قران او سنت قانون لاندې تیرول پاک دامن خلکو باندې بدنامه نه لګول او د قشانه د مسلمانانو باندې کې جداین راوصل مشکلاتو کې صبر کول او په انعاماتو کې حمدونه گاونډي سره خصلوک د دروغ نه ځان ساتل او پاک دامنی انتخابول او اهل عیال لپاره د حلال ز کوشش په معاملې کې نرمي کول صدقې کول امر بالمعروف او نهي عن المنکر کول د بیکار سړي لپاره کار پیدا کول او د قشانه سړي مغلوب دی هغه وشتول او قدم نه د خلکو نظر بندول د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نتیجه پر ذات دعوتونه و اته خطونه لګلې و نجاشي بادشاہ لګلې او عمرو ابن امیہ الزمری مقوقس بادشاہ لګلې او حاتب ابن ابي بلتعه کسرا فرویز بادشاہ لګلې او عبد الله ابن حذافه هرقل بادشاہ لګلې او دحیه الکلبی او بحرین دې لګلې و علی الحزرمی او شپږم نبی کریم علیه الصلاه والسلام د غسانی بادشاہ خپل لګلې او شجاع ابن وهبه او دغه شان دی بل بادشاہ لګلې او سلید ابن عمرو دا حوزه ابن علیلا العامری او اتم نبی کریم علیه الصلاه والسلام د عمان بادشاہ له جعفر او عبدی او اغله لګلو عمرو بن العاص اې دې نور سره خبر غزار اعلی د خبر د شو علاقه د مدینه منورې نه تقریبا د شمال علاقه په لو یو سلسله کیلومتر کې دا واقع ده چوکانو بدري ورسې مزل کوو چې کله گاډي مزل کینو 2.5 غنټو کې په اندازه باندې راشي او وسم عربو په ماغه اندازه باندې پر خودره د چې د غرب د خوا کې باغونه دی د لاله د منشي کورونه ځړه نقشه پر خودره د لپاره د عبرت چې خلک التراجي قلاګان دي چې کوم انسان التراړي هغه به کتلې دي په دې کې د نړۍ بدمعشان اوسېدل چې هغه يهود دي بني قريظه کې دوی تخریب کړي او بني نذیر کې دوی تخریب کړي د رسول الله د وجل ارادین کړي وي خلک به امر اوچته ولا په مدینه کې تحریک شروع کړي اخر رسول الله ملګرو لوي چې دي خلکو له گزار پکار دي ورجو بشي خوې ویلي
چې بده کې زنانم لاړوي ام سلمہ وغيرها دا حدیث کې هم د قشن لفظ راغلي دي قران کریم کې رب العالمین فرمایي چې دله به هغه انسان ورځي او هغه سره به برخه اخلي چې سنت د حدیبیه کې برخه اخستي ځکه دې ګډه غنیمتونه و او د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام عادت داو چې کله به دې طرف لونو توریه کې به کوله دا خو به خودو او چې بده شتو به توریه کوله دا طرف به خودو په دې کې ډایرک ملګرو له اعلان وکړي چې خیبر په طرف باندې رواني وو مجاهدین یې صحیح برابرې وجدا واش رب العالمین رسول الله دا ویلو قران کې دا خبره ذکر ده چې دشمن په تاسو باندې نشرته بلکې تاسو په هغه باندې ورځي بغیر د جګړې نه بدل علاقه تاسو نه شي که دشمن دوله اطلاع ورکړي کورنه کې اوس موږ مقابله نشي کولای منافقانو دا ویل چې دا مسلمانانو مجاهدین خو موږ باندې بخل کې ولی موږ نه پرې دي هغه ویل چې موږ الله د قشن ویلې چې د حدیبی ولا خلک به دې کې برخه اخلي چې هغه تقریبا 1400 مجاهدین دي به موږ تاسو چې موږ د الله تعالی سره ورزو جګړه کوو راځي موږ سره بری سکون کې ودرېږي چې په دشمن باندې تعرض کوو غنیمت کې تاسو برخه نشته چې غنیمت کې برخه نه بیت منافق انسان همیشه غنیمت پسې ځي عبد الله بن ابي بن سلول له هغه د قشن دي خلکو اطلاع ورکړ ورته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فوجونو روان دي او ځان د فرقه تیارې برابر کړي هغه باندې غطفان لا خط ولې غلو هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې روان دي فوج موږ لراکا دغه بادشاہ چوډر قمقلو احادیث کې راځي الاحمق المطاع هغه قمقل چې هغه تابعداري کې دي شو چې کله به تقریر وکړي چې جګړه کوو لزر فوجانو په بس د توري نيجي کې بالکل موږ ستاسو امر لا تیاری قمقل خلکو وی ویل چې رسول الله باندې روان دي او تاسو موږ سره کومه کوي به څلور سره فوجیان بدر کوم لزر او ترسي ودر ول ودان یزيد اتوري د ځان سره بوزا رسول الله له شکر اطلاع ورسېده چې هغه خدا کار کړی دی ابو بکر له ول چې دا جنډا ځان سره والا ورففنا مباني او صحابي او رسول الله مدینه منوره کې په خپل ځمانه امیر او نائب مقرر کړي او نور پیغمبر علیه السلام سره د مجاهدینو سره روان شو په دې کې بیره ابو هريره سره ایمان راغی ایمان راوړو ابو هريره چې هغه 153 حدیث نقل لي تقریبا دغه بدنوم کې دیر شو اقوال علماء ذکر کړی دي خپل نمی عبد الرحمن ابن صخر او به پکې د عامر بن الاقوا اشعار د زنانو سره د خطاب مسله رااله د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام نور کې سم معجزات پرې کې صادر شول او را روانه چرشه فرض باندې چرته ژوندونه د رسول الله تشکیل سره د مجاهدینو چې جنډه د ابوبکر سره ده په کومه طریقه باندې خیبر لورغله او څومره جګړه وکړه او په څومره جګړه وشوه څومره غنیمتونه پکې رااله او څومره حالات پرې کې منځ رااله او رسول الله څومره معجزات پکې صادر شوي دي